نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. دا سورة انعام دی او ومسی پارا دویم رکو دی کی شروع کی گیدن. اللہ پاک پدی آیاتون کی فرمائی قل اے پیغمبر علیہ السلام تاسو او فرمائی دی خلقو تا سیرو فی الارض چوگر زی پدی ازبکا کی ثم انظروا او بیا وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین چې څه انجام شو دا خلقو چې چا د الله پیغمبران دروغ ګڼلی او د الله کتابونه دروغ ګڼلی او دای خبره نه ومنلې یعنی د دروغجنو خلقو څه انجام شو. الله سبحانه وتعالی دې کې ټول انسانانو ته ذکر فرمایي او هغه ته دې دعوت ورکړي چې تاسو دې زبکه کې ګرځئ نو په دې نیت سره ګرځئ چې په دې کې کومه آباده راشي یا غروان ویجاړ پرتی وي نو دغه آبادونه او تاسو ته دا پته لګي کنه چې به دلته څوک وسیدلې دي یو مکان دی هغه پریوته دی داغه چت غورځېدلې دیوالونه راشي پراته دي سړې دین اندازه لګول شي چې دلته یو وخت کې څوک او چې بیا کله یې پوره روان شي وي نو دا غیر خو بیا ډیره ښه یعنی پته لګي نو آخر دا ولې دی خلکو د غصب کپری خو او دا آباد کورونه پرې خلک کورونه ګور آبادی په دی باندې ګور خرچه کیږي کنه کانی بوله وروړي بیا بوله خاور وروړي په خوا زمانہ کې لکه ساده آبادی بوا خو لیکن اول بره ګور خاور وروړه بیا بره چې کوم دی کانی راغونډول بیا بره داغي بنیادونه جوړول او بیا بره هغه راکول چې ځای کې داسې کې مکانات چې هغه باقاعده محکم د چونی او د سرخه او پاخه دیوالونه جوړ شي او روان شوي دي نو دې اخر سوجه خو کېږي شي کړه نو الله پاک داغي وجو فرمایلا چې دا هغه خلق چې د پیغمبران الله پاک رولېګل او هغه ورته د الله وحدانیت پیش کو او د الله کتاب او د الله صحیفه ورته بیان کړي د الله حکم ورته بیان کړي کله انکار وکړو دا انکار په جواب کې الله سبحانه وتعالى هغه په عذاب باندې ورونیول او هغه ټول مړ شو لہذا تاسو کوم د صفات نشو چې په هغه آباده کې بیا اوسېدلې وي خلق بیا د یری د وجه نه دغه تنتلو چې په دې ځای باندې عذاب د الله پاک راغله نور خلق بیا د هغه ځای نه دا اوسېدونه اجتناب کولو اوس تاسو ګورئ په دې دنیا کې زموږ څونه قیمتونه زیات شوي دي لیکن په هغه کندراتو کې څوک هم نو اوسېدو ته تیاری کینا ولی چې په دې باندې الله عذابونه راغلي دي او بل پس بکه چې کله سره ګرځي راګرځي نو دا نه چې بس یاره بس زړه خوشالولو لپاره بلکې د عبرت پسترګه باندې هر یو سیسته قتل پکار دي نو دا ګرځیدل راګرځیدل بردی بیا عبادت ګرځي. الله سبحانه وتعالى په دې بل آیات کې فرمایي قل اے پیغمبر علیه السلام ته تاسو کړه دینا دلته کې دواړو کې کل راغلتا دا فرمایلو یعنی ته وایا دای ته وایا
او دلته کې الله پاک دا سوالیه تپوس کوي لکه تپوس په شکل کې الله پاک وایي کل مما فی السماوات والارض تر دین تپوس کا چې چا پیدا کړی دي دا اسمانونه او د ځمکې کل الله نو بیا ورته په خپل وایي چې دا الله پیدا کړی وره چې ټول مذهبونو والا څومره خلک هم دي کنه نو هغه په دې شی باندې یقین ساتي چې به الله سبحانه وتعالى دا کل کائنات پیدا کړی دی لہذا یو مذهب والم داسې نشته چې هغه یعنی دا الله د وحدت دغه نه انکار کوي د قدرتونو نه چې هغه دا وایي چې بوتانو د اسمانونو پیدا کړی دي یا فرشتو پیدا کړی یا بل چا پیدا کړی دي بلکې دا الله سره دی شریکان جوړي لیکن غټ خدای مشرکانو د مکی چې کوم دی الله پاک بنلو او الله پاک بل ځکه په کلام پاک کې فرمایي چې کله به په سمندر کې په طوفان کې راګیر شو او غټي چپی به ولیدي او کشته ور ډوبېدو حتی ورسیدا نو دغه وخت کې به بیا څه چل کولو دی به بیا وی چې اې د زمکو د اسمانونو ربا او ته مونږ دې نه بچ کی نو الله په فرمایي چې کله ما دې بچ کو دی په کناره باندې خپل په خشکې باندې کې خو نو بیا به خپل بوتانو ته چغه شروع کی دا دومره ناشکر خلک دي دلته کې الله پاک او فرمایي چې په خپل ورته فرمایي چې الله دا څه پیدا کړی دي كتب على نفسه الرحمه او بل لازم کړی الله پاک په خپل ځان باندې رحمت په یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي چې زما په غضب باندې زما رحمت چې کوم دی نو غالب دی کله چې یو مسلمان نه غلطي وشي او دې بیا توبه وباسي الله پاک ورته دغه غلطي معاف کوي لہذا د مرګ نه مخکې د ځنکدن نه مخکې په خپل ګناهونو باندې توبه وستل پکار دي او الله ته رجوع کول پکار دي الله ته جړل پکار دي الله پاک نه معافي غوښتل پکار دي نو الله پاک رحمت ډیر وسیع دی الله پاک ګناهونه معاف کوي او بیا الله پاک فرمایي لا یجمعنکم ضرور بتاسو ټول مونږ را جمع کوو الی یوم القیامت د قیامت ورځې طرف ته لا ریب فی چې پای کې هیڅ شک نشته الذين خسروا هغه کسان چې ځانونه په خپل اچولې دي په نقصان کې انفسهم یعنی خپل ځانونه فهم لا يؤمنون نو هغه دا خبره نه مانی چې بیا په ورځ د قیامت خلق را پاسي او بیا به دغه کیږي ډیر کافرانو ته چې وایي چې بیا به دا خلق بیا ژوند کیږي نو هغه نه مانی دا خبره نه مانی وله ما سكن في الليل والنهار او الله پاک فرمایي چې دا هغه د پاره دي هغه سيزونه کوم چې اوسېږي په شپه کې ورنهار او په ورځ کې ګوره پر مخلوقاتو کې ډېر قسم مخلوق داسې دی چې هغه صرف د شپې راپاسي هغه په مارغانو کې مشته او هغه چې کوم دی نو په ځنګلي ځناورو کې مشته او هغه په حشرات الارض کې مشته چې هغه صرف د شپې چې کوم دی نو هغه خپل خوراکونو پسې او دغه پسې ګرځي له خدای پاک نظر دومره تیز ورکړي وي چې د هغه په دغه کې چې کوم دی نو د خپل ښکار او خپل ګډه د شپې باندې کې بیا د ورځې نه خوبونه کوي نو الله پاک دا د دوه تر ذکر دغه وکړي چې الله پاک بادشاہ دی او پیدا کوونکی دی هر هغه چیز لره چې هغه د شپې ویخي دروازې ودی او هر هغه چیز لره چې د شپې ودی او د دروازې ویخي یعنی دوه صورتو کې او هو السمیع العلیم او هغه چې کوم دی نو هغه اوریدونکی دی او د هر چیز د خبردار ذات دی د هر چا خبرې کاغه پس پسم کوي هغه پس لکه تیریږي نو الله سبحانه وتعالى یو خو کده پس پسم کوي یو بل ته په وخت کې خبره کوي کنه نو هغه الله پاک اوري او کله چې په زړه کې مسره چا د پاره بغض حسد کینا یا خو دغه نیت وی نو هغه الله ته پتره علیم دی هغه کل الله پاک فرمایي چې تاسو ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او فرمایي غیر الله الله د سوا اتخذو ولیا چې زه ونیسما یو خپل سرپرست اعلی یعنی خپل ولی دوست مددگار چې کوم دی د الله نه ما سیوا
بل سکونی سم فاطر السماوات والارض چې پیدا کون کې د اسمانونو د ځمکې یعنی دا هغه نه علاوه بل څوک په خدای باندې نسما قل انی امرت ان اكون او تو تزامو فرمایا چې ما ته خدا حکم شوی دی چې ز شما اول من اسلم دا اول دا هغه چانا چې څوک حکم منون کړي یعنی د ټول مخ کې مسلمانې ز په خپل اظهار کوم چې ما په الله باندې ایمان وروړم او الله ته سر چې کوم دینو هغه کته کړی او د الله هر حکم ته چې کوم دینو تابعدار مسلمان وای دیتا ولا تکو وهو يطعم ولا يطعم او هغه روزي ورکي او هغه رسوک روزي نه ورکي ګوره الله پاک دا غیر مخکې فرمایل چې هغه د اسمانونو د ځمکې پیدا کون کړي او بیا هغه ټول خلکو له رزق ورکي هغه رسوک رزق نه ورکي او نه هغه ته رزق ضرورت شته بلکې هغه ټول مخلوقات چې کوم دین هغه رازق دی او بیا الله پاک فرمایي چې قل انی امرت تو فرمایي چې ما ته خدا حکم شي ان اكون اول من اسلم چې زه شمه اول لا خلقنا چې چا ایمان وروړي اسلام ته تنه خیره الله ته د الله حکم ته ځان پیش کړی دی ولا تکونن من المشرکین او نشما زه یعنی شامل پدا خلقو کې چې یعنی شرک څوک کوي یعنی د مشرکانو نه نشما او نو بل څوک دي الله پاک خلقو ته دعوت ورکوي چې مکه گئی تاسو د مشرکانو نه کنه اوس الله پاک فرمایي قل تو فرمایا اے محمد صلی الله علیه وسلم انی اخاف ان عصیت غیرګم کچرزه نافرمانی وکم ربی د خپل رب عذاب یوم عظیم یعنی دا الله پاک د نافرمانی نه زیریګم ځکه چې زما رب چې کوم دی هغه د لوی او خوفناک د عذاب ورځ مالک دی دا قیامت دروازې طرف ته اشاره چې 500 کال یو ورځ وي او په هغه کې به ټول مخلوقات چې کوم دی نو هغه پریشان حال وي نو هغه طرف ته الله پاک خپل رسول ته فرمایي چې ته فرمایا چې زه خو یریږم دا هغه د رب د نافرمانه نه چې کوم دغه ورځ مالک دی مالک یوم الدین وایو کنه په هر منځ کې نو دا هغه طرف ته اشاره ده اوس الله پاک فرمایي من یصرف عنه چې څوک بچ شو د دې عذاب نه یعنی دغه ورځ د عذاب نه یوم یذن دغه ورځ د عذاب نه فقد رحمه نو په تحقیق سره هغه باندې رحم وکړي شو وذالک الفوز العظیم او دا لوی کامیابی دا وذالک الفوز المبین او دا کارا کامیابی دا دلته کې الله پاک دغه ورځ د عذاب نه د بچ کېدو والا د پاره د کامیابی ذکر فرمایلو کارا کامیابی وته وي داغي وجدارا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دغه ورځ باندې به یعنی د بچ کېدو یو زمني او یو سورې به ځکه چې خلک بر ګربې نه بالکل هلاکیږي او دون نور به چې کوم دې دومره خطا شي وي چې د خلکو په سرونو کې به دماغ خټ کیږي د ګرمایش ته وجه نه دومره به خطا شي وي او بیا الله پاک فرمایي چې یعنی مطلب دا دغه ورځ عذاب نسوک بچ شو نو دا کامیاب دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د عرش یو سورې وي او دا به صرف مؤمنانو ته نصیب کیږي نو دغه د عرش سورې چې ته نصیب شو بیا به هغه د لاندې چې کوم یعنی یو قسم تاسو دې جلسو کې ګورئ کنه یو هغه خلک چې هغه په صوفو باندې ناشتي بیا هغه خپل لیډرانو سره جوختي بیا دویمه طبقه داسي چې په عام کرسو باندې ناشتي او دریمه هغه طبقه چې هغه تماشبین راغلي وي یا عام ورکران وي هغه چې کوم دی نو عام بس په جلسه کې سي ولاړی په غریبانو په ولاړ یا په ځمکه باندې ناشتي نو دا مرتبه بیا په هغه ورځ باندې وي مختلف خلکو ته خوب مې بیا هغه خلکو ته خوشخبری چې هغه په سناسو صورت کې دغه سوري د لاندې بیا ځای مونته نو دې دغه ورځ د قیامت د عذاب نه بچ شي نو الله پاک دې ته کامیابی ظاهر ویلې ده چې یعنی دا ښکارا کامیابی ده چې چاته دغه
عرش رسول الله نزای ملاو شو دا د رحمت سوره د الله لہذا دا ډیر وسیع او غریض وي دا به د مسلمانانو لپاره کمیږي نه چې یاره مسلمانان به ډیر شي او بیا ورته ځای نه ملاویږي لکه دنیا کې موږ اکثر انتظام وکړو او خلک ډیر راشي نو بیا چاته ځای نه ملاویږي نه دا الله په دغه کې هغه به وسیع کېږي دا او ښکلی به محسوس زه کامیاب شم کامیابي به نه محسوسوي چې د ګرمۍ نه راووتو هغه یې خدای ته لاړ شي او سوري ته ولا خدای ځای ورکړي محسوس خو هغه وخت کې چې دلته کې اوس مثال یو سړی په ګرمۍ کې ولاړ دی او تا ورته ووایي چې راشه دلته دننه کېږده اے سي ته کښېنه نو هغه به نه محسوسوي نو داسې به محسوسوي که نه دلته کې اوس الله پاک فرمایي وإن يمسسك الله ها دی پس اوس الله پاک فرمایي من یصرف مبین پورې مونږ ووي وإن يمسسك الله او اکثر مونږه مطلب دا چې وایي ضرور رسیږي کچر اوسه کوي الله سبحانه وتعالی تاسو ته وإن يمسسك الله بضر سنقصان فلا کاشف له نو هغه بیا څوک بل څوک لري کولواله نشته الا هو مگر هغه الله دی یعنی په دنیا کې یو سختی په چا باندې راغه نو د الله نه ما سوا بیا ته هغه نشي لري کولی بیماری په راغه او یا نور مشکلاتو کې گیر شو نو د الله ته متوجه کی کنه بیا وظیفه وای کنه وای اسی خو مونږ نه وای وظیفه خو چې کله په مشکلاتو کې گیر شو سنا سارس د دنیا مشکلات یا حاجاتی نو بیا وظیفه شروع کو لہذا د الله پاک هر وخت چې کوم دی نو ذکر عبادت کول پکار دي خدا خو یو عام خبره نه سړی په مصیبت کې گیر شي نو الله طرف ته رجوع کوي بیا د هغه دهان هم ډیر صحیح شي او الله طرف ته توجه هم د صحیح شي وإن يمسسك او که ضرورت صحیح تاسو ته ضرورت سیږي تاسو ته بخیر یو خیر بلای فهو على كل شيء قدير نو الله پاک په هر یو شی باندې قادر دی یعنی هغه انسان ته خیرم رسول شي او شرم رسول شي دا خدای الله طرف نه دوار شي راځي حال دې ته وی حال یعنی په یو انسان باندې چې کله حال راشي کنه نو دغه حال کې بیا الله ته توجه کېدل پکار دي وهو القاهر فوق عباده او الله پاک چې کوم کامل اختیار لري په خپل بندګانو باندې وهو الحکیم الخبیر او مغا کامل حکمت والا دی او د هر چیز نه خبردار دی اوس الله پاک فرمایي قل ایو شیء اکبر شهاده تاسو تاسو کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د چا گواهی ډیره زیاته صحیح ده او ډیره لویه گواهی ده قل الله نو ته فرمایا چې هغه خدای الله گواهی ده ځکه چې کافرانو دا سوال کړو چې ستا گواه څوک دی چې ته خدای پاک پیغمبر را لېږلی څو فرشته دې راشي څوک چې کوم دی د بار نه څوک سړی راشي او هغه مونږ ته دا ووایي چې دا د خدای پیغمبر دی نو ستا گواه څوک دی دا خو ټول د دې خلک دي او به ته ورته خبره کوې او هغه یې اوري نو وایي ته ورته دا وفرمایه د دې د خبرې دا جواب دی چې زما گواه صرف الله رب العزت دی زه تاسو ته د الله کلام اورم شهید بیني و بینکم هغه زما او تاسو په منځ کې گواه دی هغه ته پته ده چې زه تاسو له دعوت در کوم اوس که تاسو انکار کوئ او که منئ نو چې چا ومنلو نو هغه به کامیاب شي او چې چا ونه منلو نو هغه به ناکامیابه شي نو بیا فرمایا الله پاک فرمایي چې وأوحي إلي هذا القرآن او نازلیږي په ما باندې دا قرآن لأنذرکم د پاره دې چې تاسو یعنی او يروم به په دې کلام پاک سره ومن بلغ او هغه سړي لرا چې چاته یعنی مطلب دا کلام ورو رسیدو انکم لتشهدون آیا تاسو گواهی ورکوي ان مع الله الها آلهة اخرى ان مع الله آلهة اخرى دا چې تاسو الله سره معبود جوړوي نورم لکه مشرکانو چې کوم دینو فرشتي الله سره معبود یعنی شریکی کړي چې دا د الله لونه دي او بوتانو نمونه راهو بل او دا چې کوم دي مختلف بوتانو
دا غي کنه او هغه چې کوم دی الله سره په کارونو کې شریک کړي وو او دغه شانتي نسوارو چې کوم دی نو هغه عیسی علیه السلام د خدای زوی ګرځول او خدای سره شریک په خدای کې شریک کړو او يهوديانو کې یو فرقه چې کوم دی عزیر علیه السلام د خدای زوی ګرځول او الله سره په خدای کې نو اوس الله په فرمایي پیغمبر علیه السلام ته قلت وتو فرمایا اے پیغمبر علیه السلام لا اشهد زه د دې گواہی نه ورکوم قل او دا متو فرمایا انما هو اله واحد چې بشک اله چې کوم دی هغه یو دی چې هغه الله دی وانني بريء مما تشركون او زه د هر هغه خبرنا بریو زما ځان ګرځوما بیزاره یما چې کوم سيزونه تاسو الله سره شریکان جوړ کړی دي بس الله وحده لا شریک دی هغه سره هیڅ څوک شریک نشته نه په ذات کې نه په صفاتو کې لہذا زستاسو ټول شریکانو نه بیزاره یم بریو زما یم الذين اکسان اتیناهم الكتاب چې ورکړی شوی دی ایت کتاب یعرفونه هغه خو پیژني د پیغمبر لرا کما یعرفون ابناءهم څنګه چې پیژني د خپل اولاد لرا بچو لرا زامن لرا الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون دا هغه خلق دي چې په خساره کې وګرځول ځانونه او په خساره کې وګرځیدل او د خپل ځانونه په خساره کې وګرځول فهم لا يؤمنون خدای ایمان یعنی رونوړو او نه وروړي دلته کې الله پاک دا فرمایل چې دا ګور دا اهل کتاب چې کوم کې دی دا پیغمبر علیه السلام دا چې پیژني لکه خپل ځامن چې پیژني خپل زوی چې سړی په ډېره غټه مجمع کې وویني یا هغه زما زوی دی دلته کې الله پاک دا فرمایل چې ځامن چې څنګه سړی پیژني وي د هغې نه هم زیات پیژني اعلان کې ګورې عام خلک چې کوم دي یعنی تاسو ګورئ دی ونه وي الله پاک چې څنګه مور او پلار سړی پیژني مور او پلار دې هم له سړي نه غلطي دی شي لیکن زوی را چانه نه غلطیږي ولې چې دا زوی خو د سړي په بچپن کې په ماشوموالي نه یعنی دې اولو بی او دغه کې او یو حد او هر یو عادات هغه ته یادوي نو هغه چې نه دی نه صحیح کي نو هغه په ډېرو شکرونو کې هم د هغه نه غلطېږي په چال چلن کې هم د هغه نه غلطېږي په هر یو څیز کې یعنی د هغه چې کوم دی نو هغه پته لګولی شي نو الله پاک ذکر دلته کې اولاد طرف ته او دا بني اسرائیل طرف ته اشاره ولې چې الله پاک فرمایي الذين اتيناهم الكتاب کسان چې ورکړی شوی کتاب هغه ته هغه يهوديان دي او نصارا دي دې طرف ته اشاره ده باقي کفار دي کفار خو د دې نه د اندازه لګول شي ولی چې یو حدیث مبارک کې راځي چې دای یو دو کسانو کفار ابو جهل او یو بل اخنس یو بل کافرو او دا دواړه سرداران دوی په یو تنهایی کې او دوی داسې کارو کو چې دوی خپلو کې وی چې لکه زموږ خبرې دی وخت کې څوک نه اوري داسې کار دی چې اخنس تپوس کو د ابو جهل نه چې ته ماته دا ووایه دا محمد چې دی نو دا خبره صحیح کوي که نه کوي د ده په باره کې ستا څه خیال دی هغه ورته وایي دا ټیک خبره ده چې محمد صلی الله علیه وسلم تر اوسه پورې چېرته دروغ نه دی ویلي او نه دی دروغجن دی دا خبره هم ښه صحیح کوي خو لیکن دا کار دی چې زمونږ ګوره په دې دغه کې چې کوم دی نو قریش دي او په قریشو کې مختلف خاندانونه دي قصی خاندان د رسول الله سلام خاندانو بیا دا بني هاشم په دې کې راغلی دی قصی کې نو دې کې فرمایي چې هغه ورته چې ګوره قصی خاندان چې کوم دی نو هغه په موږ باندې څومره فوقیت لري او بسکل د دې په ذمه دي د کعبه شریفي چابي د دې په لاس کې را او د بلمنو خدمت د دې په دغه کې نو ټول عزتونه دغه خدای یوړه نو چې دا پیغمبري مونږ له دوی ومنو بس بیا خو بس دوی بس زمونږ د پاسه شو بس بیا خو مونږ یې سم پاتې نشو دا نور عرب به چرته ځي لہذا د دې دپاره هغوی سره د عقل او فکر او د بوج نه یعنې انکار وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه نو دا نه چې کېږي هغوی پېژندو نه او یا هغوی ته پته نه وه د دې دپاره الله سبحانه وتعالی فرمایل چې دوی ګورې پېژني اون کفار پیژني او به مشرکین خود مشرکین ذکر فرمایلو چې په کتاب الله کې یعنی تورات او انجیل کې راغلي سری ټول نخې نشانې لیکل شوی او کوم چې حق او سچ عالمانو راغلي یعنی
عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ او دغه شانت نجاشی چې څنګه بادشاہ او دغه حبشي هغه ایمان وروړو ولې چې هغه صحیح عالمانو او هغه کتاب ویل او پای باندې عمل مو نو الله غي ته دین نصیب کو اسلام ورته نصیب کو نور دې داسي تقریبا 9 کسانو پورې محدثین لیکلي چې دا يهوديان مسلمانان شوي او عیسایانو کې ډېر خدای پاک مسلمانان کړي الله پاک دې موږ ټول د عمل توفیق راکړي الله پدې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شي نو الله پاک دې موږ معاف وکړي په اخر کې یا الله موږ ته د عظیم شان کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله او زموږ د کامیابی ذریعہ وګرځي پدې کې زموږ نه څه کمې زیاتې په معنی او مفهوم کې څه کمې زیاتې شي وي غلطي را نشي معافي راته وکړي رحم کرم والا معاملې موږ سره په دنیا او په آخرت کې وکړي داسې کارونه رانواله چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب وشي هر قسم بیمارونه مو یا الله شفایاب کړي قرضونه مو خلاص کړي رحم کرم والا معاملې موږ سره په دنیا او په آخرت کې وکړي په آخر کې مدازي شان کریم نصیب کړي لا اله الا الله